اوس دا وګورئ موږ سره بزنس سټیټس دی پرون موږ ډسکس کړو صحیح شو دې کې دا ډیفرنٹ اکاونټس دي صحیح شو ها اوس موږ څه غواړو نن ټاپک دی زموږ چارټ اف اکاونټ صحیح شو لکه چارټ اف اکاونټس کې یو اکاونټ به څنګه موږ جوړو ایډیټ کوو به څنګه وغیرہ وغیرہ نو دلته وګورئ موږ سره مینټین کې دی چارټ اف اکاونټس چارټ اف اکاونټس څه شی دی हर आगा अकाउंट چې کوم زموږه کمپنی کې به ډیبټ کیږي یا به کریډټ کیږي نو هغه ضروری دی چې اول اډ فیچر ته موږ سره چارټ اف اکاونټس کې په خبره پوه شئ نو دې لپاره موږ کله چې کمپنی جوړ کو نو فرست اف آل چې موږ سره د کمپنی څومره اکاونټس دي ټول به موږ اډ کوو چرته په چارټ اف اکاونټس کې صحیح شو نو دلته راشئ چارټ اف اکاونټ باندې به کلیک کو نو دلته وګورئ موږ سره یو فارم راغو اوس که د دې دا اکاونټ آی ډي ډراپ ډاون کلیک کړئ نو دا هغه اکاونټس دي چې کوم موږ پرون سلیکټ کړي وو هارډویر سٹور کمپنی نه دا وګورئ ٹھیک شو اوس دلته یو اکاونټ کریټ کول دي نو ګوره هر اکاونټ کې موږ ته 99 ډیجټ ډیفرنس دی فار ایگزامپل زه یو بینک اکاونټ جوړول غواړم ٹھیک شو نو سیوینګ اکاونټ دی دا به زه کلیک کوم نو ګوره دلتا دا آخر کې 00 دی کنه دا به 10 کم صحیح شو لاندې برای شو موږ به ولیکو کم یو اکاونټ دی یو بی ایل کرنٹ اکاونټ دی ما سره ٹھیک شو ها دلته نه براشم اکاونټ ټایپ لکه دا اکاونټ څه شی دی خیاط ساتي پیشتری کې چې کله هم بینک اکاونټ جوړوي یا کیش اکاونټ جوړوي نو هغه د پاره موږ دلته نه ټایپ سبا سلیکټ کوو کیش کویک بک کې چې کله موږ بینک اکاونټ جوړو یا کیش اکاونټ جوړو نو هغه د پاره موږ ټایپ سلیکټ کولو بینک ولی الته کیش ټایپ نو کیش په ځای الته موږ سره څه ټایپ بینک دلته موږ سره کیش ټایپ دی او چرته به تاسو ته بینک ټایپ کار نه شي باقی چې ټول لکه اوس ادر کرنٹ ایسٹ جوړه یا ادر ایسٹ جوړه یا اکاونٹ ریسیویبل جوړه یا پیبل جوړه انوینٹری جوڑے وغیرہ وغیرہ باقی ټول ماغله صرف دا کیش کې صرف دو قسمه اکاؤنٹ جوړو با چې هغه کا بینک اینی ټایپ اکاؤنٹ وی ټایپ به سنیسو کیش کا هغه کیش اکاؤنٹ وی یا پیٹی کیش اکاؤنٹ یا کیش آن ہینڈ اکاؤنٹ وی نو هغه د پاره به ټایپ سنیسو کیش باقی ټایپ سم هغه دی اکاؤنٹ ریسیویبل پیبل ادر ریسیویبل ادرز پیبل وغیرہ 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 پوښوي نو صرف دا فرق دی ګوري دا سیف کا ٹھیک شو نیو کا نو اوس ګورا موږ سره په لیست کې یو اکاونټ ایگزیکټ ګورا سیوینګ اکاونټ دی او دا غیر لاندې موږ سره څه اډ شو یو بی ایل کرنٹ اکاونټ اډ شو ٹھیک شو دا رنګ یو ایکسپنس اکاونټ جوړه نه ګورا دا دی سیکوینس کې نمبر څه کور کړی چې دا کیش ټایپ والا راغله لاندې وګوره ریسیویبل راغله ټیک شو دینه لاندې ورزو اوس فار ایگزامپل زه یو ایکسپنس اکاونټ جوړوم اوس ما سره دی سیلریز اکاونټ نو دې کې وګوره موږ سره او سیلریز نشته کنه کښتا چک نشته ها اوس زه یو سیلری اکاونټ جوړوم نو دا ایکسپنس لاست شتا شتا ځه فود ایکسپنس به جوړ کو ٹھیک شو اینڈ کې به جوړ کو نو دا اوس وګوره 900000 دی کنه نو دا وځه 10 کم ٹھیک شو اور دا زمونږ څه شو فود ایکسپنس اکاؤنٹ شو ٹھیک شو اور ټایپ به سوي ایکسپنس نو ټایپ به لاندې نو څه سره راوالو ایکسپنس کا فکس ایسٹ وی یا انکم وی نو بس ټایپ به تاسو ایگزیکټ او ما راوالئ صحیح شو سیف شو نیو کا نو اوس چیک کوو چې آیا واقعي دا اکاونټ اډ دی یا نه نو دلته راشئ وګوره لیست کې اډ شو کنه ٹھیک شو نو تاسو پورې لکه اوس زه فود ایکسپنس انټری پاس کوم او فود ایکسپنس ما سره په چارټ اف اکاونټ کې نشته نو زه انټری نشم پاس کولای فود ایکسپنس نو دا موږ سره سو چارټ اف اکاونټس اوس ګوره دلته موږ سره ازور دی نو دا به موږ ریفریش کوولې چې ما خو یو بی ایل کرنٹ انټر کو کنه ٹھیک شو نو دا 10400 دی نو 10 خو پکې نشته کنه دا ریفریش کا دا چارت ریفریش شو نو دلته وګورئ یو بی ایل کرنٹ اکاونټ اډ شو کنه اتوماتیکلی لیست کې فرنٹ باندې راو صحیح شو نو
دا خو زمونږ هغه چې یو چارټ اف اکاونټ به مونږ څنګه اډ کوو. اوس راځي اوس ګوره زمونږ سره څه دي ټول بیلنسز زیرو دي نو ډیفینیټلی زمونږ خو کمپنی رننګ کې ده نو مونږ سره به باس بیلنسز داسې وي چې هغه مونږ انټر کړو. ٹھیک شو لکه فار ایگزامپل کیش آن هینډ اکاؤنٹ شو ٹھیک شو بینک اکاؤنٹ شو فرنیچر شو ادر کرنٹ ایسٹ شو وغیرہ لایبیلیټي شو نو هر څومره چې تا سره بیلنسز دي نو دې ته مونږ څه وایو اوپننګ بیلنسز. ٹھیک شو نو دا اوپننګ بیلنسز به مونږ څنګه انټر کوو مینټین ته برا شو او واپس پر لاړ شو چرته چارټ اف اکاؤنټس ته. اوس دلته وګوره څه لیکلی دی اکاؤنټ بګیننګ بیلنسز. بګیننګ بیلنسز نه مخکې بره وګورئ مونږ سره څه لیکلی انیکټیو. ګوره یو اکاؤنټ چې مونږ جوړ کړلو ټیک شو او هغې کې ټرانزیکشن نه شوی نو هغه ډیلیټ کیږي. لکه فار ایگزامپل زما سیوینګ اکاؤنټ نه دی پکار نو دلته نه دا ډیلیټ کا یس کا نو دا به ډیلیټ شي دا به اوس ډیلیټ شي. ګوره سیوینګ اکاؤنټ پکې پاتې شو نشته ډیلیټ شو. کله چې ټرانزیکشن کې دا اکاؤنٹ یوز شو بیا نه ډیلیټ کیږي. لکه مینس کې ما بګیننګ بیلنس انټر کو یو اکاؤنٹ کې یا ما یو اکاؤنٹ ډیبټ کو یا یو اکاؤنٹ کریډټ کو نو هغه بیا نه ډیلیټ کیږي ولې چې هغه فسکل ایئر کې شامل شي. نو بیا مونږه فار د ټایم بینګ مونږ وایو چې دې کې ټرانزیکشن منه کوو نو دا اکاؤنٹ مونږه کنسیډر کوو ایز ا انیکټیو. نو دا دې کې بیا ټرانزیکشن مونږه نه کوو ډیلیټ کول خو نه شو انیکټیو په خبره پوه شوې نو دا انیکټیو آپشن دې لپاره استعمالیږي. ها اوس وګورئ زه اډ کوم بګیننګ بیلنسز. بګیننګ بیلنسز څه دي اوس دلته وګوره چیک کا پیټی کیش دی یا کیش آن هینډ دی کلیک کا نو کم اکاؤنٹ چې کلیک کې لاندې دا د هغې پیریډ هسټري ده لکه 31 دسمبر پورې ٹھیک شو 31 نومبر دا ټول داسې ګوره لاندې نه دا هسټري را روان ده. اوس کرنټلی کم میاشت دی دسمبر میاشت نو په ټاپ باندې نو دا مونږ ته څه ښایي منث وایز هسټري ښایي چې په کیش آن هینډ کې ډیبټ اماؤنٹ څومره شوی دی کریډټ اماؤنٹ څومره شوی دی پیریډ اکټیویټي څومره دی او کرنٹ بیلنس رننګ بیلنس نه مراد د کیش آن هینډ کرنٹ بیلنس څه دی نو دا مونږ ته شو کوي. دا به څنګه شو کوي دا به اټومیټیکلی چې کله یو اکاؤنٹ ډیبټ کیږي یا به ډیبټ کالم کې شو کیږي کریډټ کیږي کریډټ ډیورینګ د منث. نو اوس مونږ راځو بګیننګ بیلنس ته. نو اوس ګوره زما پیریډ دی وخت کې څه دی دسمبر منث دی او کم ایئر دی 2008 نو دلته وګوره ما سره فرام 1 December 2008 through 31 December 2008 دا زما کرنٹ پیریډ دی کنه صحیح شو. نو زه چې اوس بیلنس انټر کول والی یم نو هغه کم منث دی دا منث دی نو دې کې دا منث غلط به نه سلیکټ کوئ ګینې تاسو ته بیا پرابلم راځي فیوچر کې پوه شوئ. نو کرنٹ منث به سلیکټ کړئ دلته نه ټایم چیک کا ګوره نن څه دی تھرسډے دسمبر 2005 25 دسمبر دی 2005 چېرته نه راغلی. اوس ګورئ ما سره راغلل څه چارټ اف اکاؤنټس بګیننګ بیلنسز ٹھیک شو. ها اوس ګوره پیټی کیش تا سره شته فی الحال پیټی کیش کې نشته مو بعد کې به ټرانسفر کړو ٹھیک شو. کیش آن هینډ دی ما سره څومره کیش آن هینډ دی 5 کروڑ 45 لاکھ 60,700 ٹھیک شو. دا ما سره کیش آن هینډ دی ګټ کاروبار دی او کنه. ها یو بی ایل کې څومره پیسې دي 8 کروڑ 89 لاکھ 55,600 روپے صحیح شو. دا زمونږ بینک اکاؤنٹ دی. لاندې راشي بلډینګ شته د کاروبار بلډینګ خپل دی نو دا وګوره دا ټول اکاؤنټس دلته مونږ ته راغلي چې د چا بګیننګ بیلنس کیدی شي پوه شوې. اوس ګوره ما سره فرنیچر دی نو ما سره کمپنی کې دننه فرنیچر دی 34 لاکھ 90,700 روپے صحیح شو. اکوپمنٹ دی ما سره نو 1 کروڑ 25 لاکھ 45,300 روپے ما سره اکوپمنٹ دی پوه شوې. ګاډي شته او ګاډي هم شته ګاډي مالیت څومره جوړیږي 90 لاکھ 75,600 روپے ګاډي ما سره سوزوکی مزوکی هر څه کیدی شي صحیح شو. خو بیا پرسنل کې راځي که نه خو د
دفتر نه کړ. صحیح شو؟ بس دومره ډېر دی. دا زموږ څه شو؟ دا ټوټل د دې څه شو؟ اوپننګ بیلنس آف اکویټي شو. لکه دلته چې تا دا څومره بیلنسز انټر کړو هسټري به دا څه کنسیډر کوي؟ اکویټي، دا اونر اکویټي ده که نه؟ لکه دا انټروډیوس کېږي، دا زما فرست ټرانزیکشن دی. دا لکه تاسو داسې سپوز کړئ، لیټ سپوز started business with cash, with bank, with equipment, with machinery, furniture, etc. نو دا ټول اکاؤنٹس به ډیبټ شي او کریډټ به څه شي؟ کیپیټل یا بیګیننګ بیلنس آف اکویټي. کیپیټل اکاؤنٹ پی ایچ ټي کې ډیفالټ نوم څه وي؟ بیګیننګ بیلنس آف اکویټي. نو دا ما بیګیننګ بیلنسز انټر کړل، دینه پس به راشم. اوکې بای کم اوکې صحیح شو. ګوره کیش آن هینډ بیلنس څومره شو؟ 5,45,60,700 ډیبټ شو که نه؟ نو ډیبټ ایکټیویټي کې راو. ٹھیک شو. پیریډ ایکټیویټي دی کې دا صرف یو ډیبټ ټرانزیکشن شوی دی. که دلته څه کریډټ وشي نو دا خپله پلس ماینس کېږي چې پیریډ کې دومره کیش راولاړو او دا ستا اینډنګ بیلنس شو. راشه بل اکاؤنٹ ما سیونګ یو بی ایل کرنٹ کې مې پیسې واچولې، دا وګوره یو بی ایل کرنٹ کې مړه پوه شوې. ښه اوس ګوره دا خو فلحال اپډیټ نه دی که نه؟ دا به څه وکړم؟ ریفریش به یې کړم. نو ګوره ټول اماؤنټس راغلل که نه؟ کیش آن هینډ هم راغو، یو بی ایل هم راغو، ټول راغلل. صحیح شو. اوس ګوره یو ریپورټ چک کوو چې آیا هلته ټرانسفر شوي دي یا نه. دلته ګوره ریپورټس اینڈ فارمز. ګوره ته چې کله ټرانزیکشن کې ریپورټس پیچ ټری اټومیټیکلی به جنریټ کوي. لکه کاغه جرنل شو، کاغه لیجر شو، کاغه ټرایل بیلنس شو، کاغه بیلنس شیټ شو، اب خپل مینټین کوي. جرنل لیجر ته براشو او دلته وګوره موږ سره ټرایل بیلنس دی. ټرایل بیلنس باندې ډبل کلیک کا نو ګوره ټرایل بیلنس مینټین شو کنه. کیش آن هینډ ډیبټ شوی دی، یو بی ایل ډیبټ شوی دی، فرنیچر ډیبټ شوی دی، اکوپمنٹ اټوموبیل او کریډټ یې څه کړی دی؟ بیګیننګ بیلنس آف اکټیویټي. خبره پوه شوې؟ ما خالی بیګیننګ بیلنسز انټر کړل او هغې ما ته آن د سپاټ شو کړل. دې نه علاوه راځو څه کوو؟ جرنل ګورو. دا وګوره دې له به دې جرنل انټري به هم پاس کړي. ډبل کلیک کا نو دا وګوره بیګیننګ بیلنسز دي، هر اکاؤنٹ نمبر دی دلته. دا وګوره ٹھیک شو. ډیبټ ډیبټ او کریډټ یې څه کړی دی؟ کیپیټل. پوه شوې؟ دا کیپیټل ګوره نمبر یاد وساتئ 39004 دی که نه. اوس زه لیجر ګورم. ګوره لیجر باندې ډبل کلیک که داسې تا ته ټول لیجر ښیي نو دا لږ ډیفیکلټ دی په کتو کې. ټیک شو. زه غواړم چې صرف سپیسیفیک لیجر ګورم. نه پریویو چېرته دی؟ دلته وګورئ پریویو نه وي به خامخا به وي. دا 2008 ورژن دی که نه؟ کار خو دی نه نه فایل کې نه. زه دا به زه چک کړم ولې چې 2007 ورژن کې دلته موږ سره پریویو ورشو. چېرته دی کسټمایز؟ نه یو منټ سپیسیفیک ریکارډ ګورو که نه. ښه یو منټ دی کې به دې زما په خیال دا به یې کړي. صحیح شو. د کویک بک نه آیډیا اخیستې ده. پوه شوې؟ نو دا موږ سره څه دی؟ لیجر شو. بیګیننګ بیلنس ګوره دی یو اضافه وکړه. پریویس ورژن پی ایچ ټي کې دا ډبل کلیک آپشن نو پر ریپورټس کې دی کې دی ایډ کړه. ول چې کویک بک کې موږ سره شته که نه؟ چې any specific لیجر ګورو نو موږ په هغې ډبل کلیک کوو. ښه دا 2008 کې دا دی نوې ایډ کړو. ټیک شو. باقي چې اوورال لیجرز ګورئ نو دا وګوره دا اوورال لیجرز دي. اول کوم اکاؤنٹ دی؟ کیش آن هینډ. کیش آن هینډ کې څه شو؟ بی جی بیګیننګ بیلنس. څه شو؟ ډیبټ شو. نو دا د دې ډیبټ بیلنس شو. ټیک شو. راشه لاندې دا اوس وګوره دا ټول بیلنسز دي. دا کیپیټل دی. بیګیننګ 39004 کریډټ شوی. پوه شوې؟ ډبل کلیک کا ښه دا خو لیجر دی. ښه دینم دا بیګیننګ بیلنس دی. صحیح شو. ښه نو دا لکه جرنل لیجر ټرایل بیلنس هر څه اټومیټیکلی دی کې مینټین کیږي.
दीजी पूरी क्लियर है चा चिस क्वेश्चन भी मिस आपको समझ आई है एनी क्वेश्चन भी कवर इसी जैसा नेक्स्ट टॉपिक तजम लास्ट हम नेक्स्ट टॉपिक का ना रिकॉर्डिंग आंसर सही शो हाँ उस समूंगा नेक्स्ट टॉपिक दे यो जर्नल एंट्री बसूंगा पास करूंगा लगा फॉर एग्जांपल से यो एंट्री पास को मदल तगोरा पेटी कैश बैलेंस दे जीरो जो वाड़ आमची 5000 रुपये पेटी कैश तो शिफ्ट को चाहे ना दा वाड़ा खर्ची उशी नो आगे दा पार मुंगा सको जर्नल एंट्री पास को ठीक शो नो जर्नल एंट्री पास कवल दा पारा मुंग सरदल ता टास्क दे उस जर्नल एंट्री पास कवल से दियो टास्क दे काना नो टास्क में नहीं होता बलाड़ शू और दल तक उगोरा एंड के मिड के मुंग सरसरे जर्नल एंट्री नो कलम चित एनी काइंड ऑफ जर्नल एंट्री पास के नो राजे बचरता टास्क में नहीं होता और व्याबा जर्नल एंट्री क्लिक का नस्तामा खमख बायो जर्नल एंट्री बपास राबशी फॉर्म बराशी हाँ याद साथी पयो रेफरेंस लाइक जमा फर्स्ट एंट्री दा पयो एंट्री पयो नंबर माने पयो एंट्री पास कवर संगा गोरा द लाइंस दी द रो दी kana 1 2 3 4 5 रोज हो ज्यादा दी हो पयो आगा बांधे पयो आगा पास कवर या मैंने ज़्यादा मोबाइल साइलेंट सही शो नो पयो एंट्री नंबर वाने पयो ट्रांजैक्शन पास करो क्लियर शो उस गोरा जमा ट्रांजैक्शन से दे जब वाड़मा चे कैश ऑन हैंड अमाउंट ना ठीक शो दल तमा सर कैश ऑन हैंड अकाउंट दे ठीक शो देना 5000 रुपए ट्रांसफर कम चरता पेटी कैश था नो पेटी कैश अकाउंट बसशी डेबिट बशी करना नो गोरा दे लिस्ट के अवल आगा अकाउंट रवाले चे कम डेबिट की तो पेटी कैश में खामख थे रवा में गसलो डिस्क्रिप्शन की वर्त लिखल शमसा पेटी कैश ठीक शो डेबिट कॉलम के बोली के डेबिट अमाउंट सुमरा अमाउंट दे 5000 रुपए 5000 आ गए हाँ लाने बराशे क्रेडिट था उस क्रेडिट की उगोरा कम अकाउंट पर क्रेडिट की कैश ऑन हैंड नराशा दलता बोली कुछ कैश ऑन हैंड ठीक शो और क्रेडिट कॉलम की वसूली को 5000 सही शो राबशु सबो को सेव जॉब फिलहाल प्रेरी जॉब से रिलेटेड सही शो नो रेफरेंस नंबर से शो उस गोरा आया जगोरम चिता इफेक्ट एम करे दे ओकना नवल खुजादा मेन चार्ट रिफ्रेश कोमा 5000 आ गए ठीक शो जमा रिपोर्ट्स था और रिपोर्ट्स के गोरम असा जर्नल लेजर रिपोर्ट्स ठीक शो मायो यो जर्नल ट्रांजैक्शन को कना जर्नल के गोरमा न गोरा पेटी कैश डेबिट कैश ऑन हैंड क्रेडिट जर्नल बुक किमरावो एंट्री नंबर कम यो दे 1 हाँ उस ट्रायल बैलेंस के गोरम चे ट्रायल बैलेंस टाइम इफेक्ट करे दे कना डबल क्लिक का न गोरा पेटी कैश से दे डेबिट शो कना 5000 कैश ऑन हैंड न डबल क्लिक का न कैश ऑन हैंड गोरा लेजर की एंट्री रागा कना 5000 क्रेडिट शो कैश खबर है पूछे हाँ यो बल ट्रांजैक्शन पास को मा तो बड़ा शम जर्नल एंट्री दागा फॉर एग्जांपल यो बैलेंस की भी कमवाला रखा ना बिगिनिंग बैलेंस सर सीज का कैश ऑन हैंड के कमी दागा ले हाउ कना उस गोरा फूड एक्सपेंस शो फूड एक्सपेंस मात्र न मिलावी नीचे दारे नदल तदा फाइन दा कना पोशवे लका यो अकाउंट नंबर दर न हेर शेवे और अकाउंट्स खजियात दी दल तोली कस फूड अकाउंट मा खमा खाओ ओके का ठीक शो फूड एक्सपेंस डेबिट को मसुमरा 250 और क्रेडिट को मसा पेटी कैश 250 गलती उशो माना ख्याल में निश्ता और दाजो वाणम चे सेवे का माता से हुई the journal cannot be posted because it is out of balance वजह सदा गोरा
په یو کالم کې 250 انټری ده بلکې او بل کالم کې 2500 2500 انټری ده نو دا به نه پاس کوي لکه نارملی مونږ چې مینوال لاس باندې لیکو نو کې دي شي غلطي امکان دی 250 وځي 2500 شي پوه شوې دلته به تاته ان د سپاټ وایي چې دواړه بیلنسز برابر نه دي نو دلته به بیا ته خیال وکړې او هغه کریکټ کېدو 250 دی نو موږ خو 500 لیکلیو سیف کا ٹھیک شو نو اوس دوباره راځو ګوره ट्रांजैक्शन وشو ګورو افیکټ شوی دی کنه ریفریش کا نو دا پکار دی 4750 شو کنه रिपोर्ट سره راشه اوس ټرایل بیلنس کې یو اکاؤنٹ اضافه پکار دی وګوره فوډ ایکسپنس ډیبټ سایډ ته راو پیټی کیش لیجر وګوره نو پیټی کیش ته 5000 ډیبټ شي وګوره 250 کریډټ شو کنه او एंडिंग बैलेंस से पाते शो 4750 रुपए खबर पहुंच हुई नो ऑटोमेटिकली नो एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन चीवी तासरा जर्नल के अगर तासु जर्नल एंट्रीज की कवले शई और दागे इफेक्ट बस कीगी ऑटोमेटिकली हम पर लेजर हम पर ट्रायल बैलेंस पर फाइनल अकाउंट पर बैलेंस शीट पूरे बदा एंट्री खपलाजी खो कल बजी चिकल अस्तासु एंट्री एक्यूरेट शो सही शो उस यो बला खबर जर्नल के फॉर एग्जांपल ما چې کوم دا فूड ایکسپنس انټری وکړه دا ما نه غلط وشو ٹھیک شو زه غواړم چې دا ریورس کړم نو دلته وګورئ یو آپشن دی ریورس اوس انټری صدا انټری نمبر 2 लिस्ट क्लिक का लिस्ट के बताता प्रीवियस टोल ट्रांजैक्शन लिस्ट बताता हूँ लिस्ट के मुंग सर दलता एंट्री नंबर 2 हो का ना लेजर नाम कती शू ट्रायल बैलेंस के कती शू अर्जेना ठीक शो दा बज सो कमा ओपन उस जगवाड़म द देसा रिवर्स ट्रांजैक्शन क्लिक का ओ सेव का ठीक शो क्लोज का दाम क्लोज का और दाराशा रिफ्रेश का दावर रिपोर्ट्स को ट्रायल बैलेंस रिवर्स ट्रांजैक्शन वाले स्टोर में को प्रॉब्लम रहा हो लिस्ट राशा रिवर्स हो शेयर जर्नल ज़्यादा बज़ चेक कम वाले चेदा नवे वर्जन ने कना लेकिन दा रिवर्स पास गई बहरहाल खुश हुए रिवर्स के सूशी डेबिट अमाउंट क्रेडिट शी और क्रेडिट अमाउंट डेबिट शी अगर रिवर्स ट्रांजैक्शन शी ठीक शो 2007 कैश बजियात शी सर आओ आगे वापस शी लका दा से शो ची ट्रांजैक्शन रिवर्स शी खुश हुए खादी कि यो बल ऑप्शन चेक का मदान नवे ऑप्शन दी वर करे दा डिलीट ऑप्शन چې دا ट्रांजैक्शन का जो वाड़म दा मुझे एज एडमिनिस्ट्रेटर ऐड यू करना दा ट्रांजैक्शन का जो वाड़म डिलीट कर हाँ देखे तो वो डिलीट ऑप्शन है मुझसे और शो वो ट्रांजैक्शन डिलीट शो रिफ्रेश का 5000 वापस उस गोरा जर्नल लेजर तराशा फूड एक्सपेंस समझा खादे के दादी ऐड करे वो शो डिलीट एक डायरेक्ट वो शो खुदा सोक डिलीट का बोले शी एडमिनिस्ट्रेटर का यो यूजर ही अब नशी डिलीट का बोले का एडमिनिस्ट्रेटर खपला इंटरेस्ट शी दाची कलम का यूजर अकाउंट को देखे नो तस्तो बैंक क्लियर शी वो शो खबरहाल जर्नल ट्रांजैक्शन तो डिलीट का बोले शी सही शो नो दाजमुगा ननने कारो ननमुगा सोकरल यो चार्ट ऑफ अकाउंट संगा जुड़ीगी बिगिनिंग बैलेंस संगा चोल कीगी और दागे जर्नल एंट्री संगा पास कीगी क्लियर शो